أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة آل عمران دریم سپارہ آیات نمبر 10. ان الذين بشکها کسان کفرو چې کافران دي لن تغنیا هرگز به پکار را نشي، لن تغنیا هرگز به فایده ورنکی، عنهم دوی ته اموالهم مالونه د دوی، ولا اولادهم او نه اولاد د دوی، من الله د الله د وړاندې شیئا هیڅ څیز، واولئک هم دا خلق تی وقود النار خشاک تور. دې آیاتونو کې الله پاک جل شانه د مال او د اولاد ذکر کړی دی. ځکه کافرانو بدا ویل چې سرنګ مونږ ته د مال او اولاد دا په دنیا کې فایده راکړي، نو دک شان دغه مال او اولاد به مونږ ته په آخرت کې فایده راکړي. یعنی د دغه مال او د دغه اولاد په ذریعه به مونږ د الله د عذاب نه خلاصي. حالان کې راځي چې کو یو سړی په ورځ د قیامت باندې د خپل ځان په بدله کې الله جل شانه لا دا غونډ زمکه د سرو ډکه کې او دی الله ته پیش کی په فدیه کې چې الله زما په بدله کې دا غونډ زمکه نه تر اسمانه پورې دا ټوله خلا د سرو زرو ډکه شي، او دا یو کس خپل ځان د خلاصولو لپاره الله رب العالمین لور کوي، نو الله دې نه قبول. نو اولاد به څه پکار راشي، نو نه مال پکار راځي او نه اولاد پکار راځي. د کافرانو د مسلمانانو به راځي چې بچی نه کانوي نو د هغې به پکار راځي، خو د کافر د پاره به نه اولاد پکار راځي، نه به مال پکار راځي، نه څوک سفارش کولی شي، هیڅ چیز د کافر چې کوم دی په قیامت کې په آخرت کې پکار نه راځي. نو دلته الله پاک جل شانه د هغه خلکو رد وکړو چې دا خلک دا خبره کوي چې زمونږ به اولاد او مال پکار باندې راځي، نو دی نه اولاد هلته پکار راځي نه مال پکار راځي. د نجران د عیسایانو د وفد چې را روانو په لاره باندې راتلل رسول الله صلی الله علیه وسلم له د مناظرې دپاره. نو دی په لاره باندې راتلل، نو دی چې کوم لاټ پادري و ابو الحارثه ابن علقمه، دی په خچر باندې سورو را روانو، ناڅاپه د خچر تیندک ووخو، چې څنګه تیندک ووخو نو دی ته پړ مخې را پرېوتو، چې څنګه دی را پرېوتو نو د ده رورو نو هغه رورې وی ابعد د هلاک شي. ابعد نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د ابو الحارثه بن علقمه دی ډیر غوسه شو دی رور ته او ورته وی ته د هلاک شي. د عیسایانو د پادری شو لاټ پادری او د اصل کې عربي و، روستو عیسائی شو، پوخ عیسائی شو، هغه ول ډیر لوی عزت ورکړي عیسایانو. نو دې جګړه د خچر نه را پرې وته، نو د ضرور وی ابعد د هلاک شي. د ابعد نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دی ورته په قهر باندې شو، غوسه شو، ورته وی ته د هلاک شي، حالانکه خپل روري وو.
او بیا ورته وي ستا هغه مور دې هلاک شي، وي ته هغې شخصیت ته هېرې کوې چې هغه د مرسلانو نه دي، د پیغمبرانو نه دي. وي په الله قسم مونږ چې چاله روان یو دا د الله پیغمبر دی، او د ده بشارت حضرت عیسی علیه السلام را کړی دی، او د ده ذکر دا چې کوم دی په تورات او په انجیل په ټولو کتابونو کې راغلی دی. او دا هغه شخصیت دی چې ته د دې شخصیت انتظار کوي، تاسو د دې انتظار کوئ. نو غرور ورته وی حضرت ته خو ډېر غوسه شوې چې دومره لوی شخصیت دی، د الله پیغمبر دی، او تا په قسم وخوړ چې په الله قسم دا د الله پیغمبر دی، نو بیا ولا مناظرې له ولې جنگ له ولې مناظرې له ولې ورته وی مجبور یم. څه شي نه مجبور یم؟ وی زه چې عیسائی شوی من، عیسایانو ماله ډېرې لوی پیسې راکړي، ډېر مالونه راکړي او ډېر لوی عزت مې کړي. نو که چېرې زه په نبي علیه السلام باندې ایمان راوړم نو هغه پیسې مال دولت پر نه واپس واخلي او بیا مې هغه شان د عزت نه. نو الله پاک جل شانه نو دې سړي د ضرور چې کوم دلته قسم وخوړ په الله قسم زه به تر هغې پورې په کلار نه کښېنم چې تر څو مې په نبي علیه السلام ایمان نه وي راوړی. نو دې د دغې نجران د عیسایانو د وفد نه مخکې په منډه منډه باندې راغی او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان کړ چې داسې شخصیت ته چې د الله پیغمبر دی او ورور ته وایي چې ته زموږ پادري ته په قسم هم خورې، نو په داسې شخصیت باندې ایمان راوړل پکار دي. نو دې د نجران د عیسایانو د دې وفد نه په منډه منډه مخکې راغی او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ. نو دلته الله پاک فرمایي ان الذین بشک ها کسان کفرو چې کافران دي لن تغنیا هیڅ پکار برا نشي عنهم د دوی اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی. دغه مال چې ته د مال د وجې نه په نبي علیه السلام ایمان نه راوړې نو دغه مال به ستا په کار نه راځي. ولا اولادهم او نه اولاد د دې کافرانو من الله د دې تفسیر جلالین کړی دی ای عذابه یعنی من الله د الله د عذاب نه. لفظي معنی دا راځي چې د الله د وړاندې خو د الله د عذاب نه شیئا هیڅ څیز، نو هیڅ څیز به د الله د عذاب نه په ورځ د قیامت باندې بچ نه کړي، نه مال بچ کولی شي نه اولاد بچ کولی شي نه بل څوک بچ کولی شي. واولئک هم دا خلق دي وقود النار خشاک تور، دا خلق تور خشاک. سوره بقره کې راځي چې دا د ور د جهنم خشاک دا انسانان دي او ګټي دي، دا ګټي انسانان د ور خشاک دي. کده ابي عادت دوی آل فرعون پشان د عادت فرعونیانو، یعنی د دې عادت د فرعونیانو د عادت پشانو والذین او دها خلقو من قبلهم چې وړاندې او دها غوینه، یعنی کوم چې د دوی نه وړاندې قوم عاد او قوم ثمود، نو د دې عادت د دغه يهودو او نصاراو او د مشرکینو عادت د دغه مخکنی مشرکانو په شان دي، د فرعونیانو په شان دي. کذبوا چې هغوی دروغ ګڼلیو به آیاتنا زمون آیاتونه، نو فرعونیانو قوم عاد او قوم ثمود د الله آیاتونه دروغ ګڼلیو. فاخذهم الله فاخذن انول هم دوی لرا الله فاخذهم الله دوی انول الله په عذاب را اوس په دنیا کې بذنوبهم د دوی د ګناهونو په سبب سره. چې کوم ګناهونه کول د الله پاک آیاتونه هغه د دروغو نسبت کو د هغه د وجه الله پاک جل شانه په هغه باندې عذابونه راوستي دي. والله الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی. قل او ایت ای پاک حبیبا للذین ها کسانو تا کفروا چې کافران دي ستغلبون زرد چې تاسو مغلوب کړل شي وتحشرون او تاسو براجمع کړل شي الی جهنم طرف ته. اصل کې نبی علیه السلام د بدر نه کله واپس شو په جنگ بدر کې نبی علیه السلام او صحابه تعداد دا ډیر زیات کم او کافران چې دغه تعداد ډیر زیاتو، صحابه تقریبا 313 کسان او کافران مشرکان چې اغزر کسان او صحابه به سر او سامانو سور سروم نه اسلحه ور سره نه او کافرانو سره اسلحه هم مضبوطه و. خو الله پاک جل شانه د مسلمانانو مدد وکړو او کافران یې اول زره ته مردار کړل او زره ته قیدیان کړل. الله پاک جل شانه مسلمانانو ته فتح او کامیابی ورکړه په جنگ بدر کې او په دغه جنگ کې الله پاک جل شانه پرشتي را کوزي کړي او پټکی وهلی
یو صحابي وی زه یو کافر پس روان شوم، ما دا کافر په توره باندې وهو، وی چې زه ولا سوتلم، وی زمانه مخه ته یو سور راغی او توره ولا پرې خو دا کافر مردار. او په دغه جنگ کې ابن عباس رضی الله عنه هم ګیر شو. یو وړوکی صحابي دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی د الله پیغمبر د ایمان نیولې. ابن عباس رضی الله عنه ته وی د زنیم نیولې، یو کس راغی پټکي وهنه و مضبوط کسو، وی زیونی ول مدل الله سره ورک. د بدغه جنگ الله پاک جل شانه پرشته را کوزي کړی وي. نو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه ته په جنگ بدر کې کامیابی ملو شو، کافران مشرکان اوهل او یې تی مردار کړل، دوی سرداران ابو جهل غوندې دوی سرداران پکې مردار شو او یې تی اونیول کېدیان کړل. نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام واپس راغی، نو د بنو قینقاع په بازار کې يهوديان راجمع کړل او ورته وی تاسو ایمان راوړل، د هغه خبرې نه ورستو د هغه نه مخکې چې تاسو ته هغه مصیبت در ورسی کوم چې مشرکانو ته ورسید. مطلب یې دا چې موږ له الله پاک جل شانه په مشرکانو باندې فتح او کامیابی راکړه، هغه ایمان نه راوړو، هغه اوهل او یا مت مردار کړل او یا مت کېدیان کړل. نو تاسو ایمان راوړل ای يهوديانو، کنه تاسو هم دک حشر وکم چې موږ د مشرکین مکه وو. نو يهوديان ډېر چالاکو، هغه وته یا محمد صلی الله علیه وسلم ورته وی هغه یو سونه تجربه کار کسانو، وی تاسو چې زموږ سره مخامخ شي يهوديان ورته وی تاسو ته پته ولګي چې موږ سوق یو تاسو سوق. نو الله پاک جل شانه په هغه باندې دا آیاتونه نازل کړل. بیا وروستو دا آیاتونه الله پاک نازل کړل چې قل ای پاک حبیب اویا للذین هغه کسانو ته کفرو چې کافران دي، ستغلبون چې عن قریب زرد چې تاسو مغلوب کړل شي، تاسو مغلوب کړل شي، موږ په تاسو باندې غالب راځو او تاسو مغلوب یې، تاسو به کمزور یې. نو اک شانته او شوا بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام بنو قریظه چې کومه ده، بنو قریظه او بنو نذیر دا د يهودو قبیله وي، او بنو قینقاع دا درې قبیله د يهودو چې کوم دي الته کې پاتې کېدي. نو بنو قریظه د قتل کړل او بنو نذیر چې کوم دي خیبر طرف ته وشړل. الله پاک مسلمانانو ته فتح او کامیابی ورکړل. نبی علیه السلام چې کوم دمکی ورکړی و، نو هغه الله پاک جل شانه صحیح ثابت کړل. نو بنو قریظه هغه قتل کړل او بنو نذیر د چې کوم دي خیبر طرف ته وشړل. بیا حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې د خیبر نه وشړل، دې ځنه ځي د هغه ځنه جلا وطن کړ. نو الله پاک جل شو چې کله دی نبی علیه السلام ته فرمایل چې موږ په تاسو ایمان راوړل کړه، تاسو حشر به موږ دا شان دیو کو څنګه چې موږ د مشرکین مکه وکړو. نو دی ورته هغه خو یو سوره تجربه کار کسانو، نو هغه سره تاسو جنگ وکړو، تاسو په فتح او کامیابی وموندله، خو موږ د هغه په شان دی نه یو، که تاسو زموږ سره مخامخ شوئ تاسو ته پته ولګي. نو په دې باندې الله پاک جل شانه د آیاتونو نازل کړل. قل او ای پاک حبیبا للذین ها کسانو د کفرو چې کافران دي، ستغلبون چې زرد چې تاسو مغلوب کړل شي، وتحشرون او تاسو برا جمع کړل شي الی جهنم جهنم ته. دنیا کې به مغلوب شي، دنیا کې مغلوب شو، سقتل شو، اسو وشړل شو، جلا وطن کړی شو خیبر طرف ته، او بیا د خیبر نه مرستو د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې هغه وشړل. نو دنیا کې ستغلبون مغلوب کړی شو، وتحشرون آخرت کې به عذاب داوي، وتحشرون تاسو برا جمع کړل شي الى جهنم جهنم طرف ته. وبئس المهاد او بد زید د ورتللو، بئس المهاد او بد زید د ورتللو. نو دا د کافر د پاره جنت نشته، راټول به جهنم، یعنی کوم سړی په کفر باندې مړ شو دی به ډایرکټ ان ډایرکټ کوم دی جهنم ته ځي، د پاره جنت نشته. قد کان په تحقیق سره د لکم تاسو د پاره آیه یو ډله فی فئتین په دوه ډلو کې التقطا چې یو بل سره مخامخ شو د دواړه ډلې، فئه یو ډله تقاتلو جنگ کولو فی سبیل الله، فئه یوې ډلې تقاتلو جنگ کولو فی سبیل الله په لار د الله کې، و اخرى دویمه ډله کافره کافره وا يرونهم چې لیدل دوی، يرونهم چې لیدل دوی هغوی لره، مثلیهم دوچند د خپل ځان نه، رأی العین په ښکاره سترګو سره، والله الله تعالی یؤید قوت ورکوي بنصره په خپل مدد سره من هغه چاته یشاء چې وغواړي. ان فی ذلک بشک په دې کې لعبرة عبرت لاولی الابصار د کتلو والو د پاره د سترګو والو د پاره. دا آیاتونه هم جنگ بدر هغه واقعیا بیانې چې جنگ بدر کې مسلمانان 313 مسلمانانو او کافران زر کسانو.
مسلمانانو سره اویا اوخانو، 2 ورسره اسونو، 8 ورسره تورې وي او 6 ورسره زغرې وي، او کافرانو تعداد 0 وو او دې سره چې کوم دی اسونه هم ډېر زیات وو، اوخان ورسره 400 وو، 0 ورسره اسونه وو، او دغه رنګ نور تعداد د اسلحې دا ورسره هم ډېر زیات. نو چې کله دې دواړه یو بل ته مخامخ شوې دا دواړه ډلې، نو مسلمانان 313 وو، کافران 0. نو مسلمانانو ته د کافران د 0 په ځای باندې الله پاک 2000 ښکارا کړل، د 0 په ځای باندې ورته 2000 ښکارا کړل، او د کافرانو ته الله پاک د مسلمانان د 313 په ځای باندې 626 ښکارا کړل. یعنی دی وته هم الله پاک په ډبل ښکارا کړل او هغه وته هم الله پاک په ډبل ښکارا کړل. اوس دې کې خبره دا چې پکار خدا وا چې دا کافران دي مسلمانانو ته کم ښکارا کړي، دا کافران مسلمانانو ته کم ښکارا کړي چې دی په ډاډه باندې ورتلل، نو هغه اسیم ډیرو الله وته 2 چند کړل او مسلمانانو ته هم الله 2 چند کړل. نو کافران وته الله په دې وجه باندې 2 چند کړل، 2 چند وته الله ښکارول دي چې په سترګو وته کړل. مسلمانانو صحابه وبوي دا 2000 کسان، حالان کې 2000 کسان وي، دا د دې وجه وته الله پاک ډیر کړل چې د مسلمان یقین به د الله په ذات وي، په اسباب باندې. نو د دې خو یقین په الله باندې مضبوط شول، دا خو 2000 دي، کو دا لس لکه وینو زموږ د پاره سن ځکه د الله مدد زموږ سره. او هغه چې دې ته وکتل نو دې 626 وته ښکارېدل، نو هغه دا خو هم زموږ نه کم دي. نو دواړو ډلو ته مسلمانان کافرانو ته 2 چند ښکارېدل او کافران مسلمانانو ته 2 چند ښکارېدل. د مسلمانانو یقین چې کوم دی الله پاک په دې باندې مضبوطو چې تاسو په اسباب باندې نظر نه ساتئ بلکې اسباب به استعمالوي، خو یقین به مو د الله پاک په ذات باندې. د مسلمانانو نور هم یقین مضبوط شي، کو دا ارسم رضی کو 2000 نه کو دا 4000 هم وي، خو دې زموږ مقابله د دې وجه نه نشي کولی چې موږ سره د الله پاک مدد. نو دغه هغه خبرې طرف ته اشاره ده. قد کان په تحقیق سره د لکم استاسو د پاره آیتون یو ډله فی فئتین په دې 2 ډلو کې التقطا چې یو بل سره مخامخ شوي، دا دواړه ډلې. فئتون یو ډله تقاتلو چې جنگ کولو فی سبیل الله په لار د الله کې، یو لومبې ډلې مسلمانانو جنگ کول د الله په لار کې، و اخرى او دویمه ډله کافرتون کافره وه، یو ډله مسلمانه او د الله په لار کې جنګېدله، هغې ته د الله پاک لار ووي، او د بلې ډلې ته د الله لار وړي ځکه چې خو کافرانو هغې ته کافره ډله ووي. و اخرى کافرتون او دویمه کافره وه. یرونهم یرونه چې لیدل دوی، چې لیدل دي مسلمانانو هم د کافرانو لره، یرونه چې لیدل دي مسلمانانو هم د کافرانو لره، مثلیهم د خپل ځان په 2 چنده. یعنی د مسلمانانو چې کله د کافرانو ته وکتل نو هغې 0 نو دی وي دا 2000 دي، د دې په سترګو باندې الله پاک هغه 2000 ولګول. یرونه او لیدل د کافرانو هم د مسلمانانو لره مثلیهم د دوی 2 چنده، او چې کافرانو مسلمانانو ته وکتل نو هغه د 313 په ځای ورته 626 ښکارېدل. رأی العین په ښکاره سترګو سره. والله الله تعالی یؤید قوت ورکوي بنصره په خپل مدد سره. الله مسلمانانو ته په خپل مدد سره قوت ورکو او هغه 313 په 0 کسانو باندې غالب کړل او یې ته مردار کړل او یې ته قیدیان کړل. والله الله تعالی یؤید قوت ورکوي بنصره په خپل مدد سره من هغه څوک یشاء چې وغواړي. ان فی ذلک بشک په دې کې لعبرة عبرت لأولی الابصار د سترګو والو د پاره د کتونکو د پاره. ان الذين بشک ها کسان کفروا چې کافران لن تغنیا هرگز به پکار را نشي، هرگز به پیدا ورنگی عنهم دوی ته د کافرانو ته اموالهم مالونه د دوی، ولا اولادهم او نه اولاد د دوی، من الله د الله د وړاندې شیئا د سسیز، من الله د الله د عذاب نه شیئا د سسیز. واولئک هم دا خلق تی وقود النار خشاک تور، کدأب عادت د دوی آل فرعون پشان د عادت د فرعونیانو، والذین وها کسان من قبلهم چې وړاندې وو د دوینا، یعنی قوم عاد او قوم ثمود غوندې، کذبوا هغوی دروغ ګڼلي وو بآیاتنا زمون آیاتونه، فاخذهم الله نو ونیول هغوی لره الله پاک په عذاب سره، په عذاب سره ونیول، بذنوبهم
د دوی د ګناهونو د وجنا والله الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی قل اوه ته اے پاک حبیبا للذین ها کسانو ته کفرو چې کافران دي ستغلبون چې عن قریب تاسو مغلوب کړلی شئ وتحشرون او تاسو به راجمع کړلی شئ الی جهنم جهنم طرف ته وبئس المهاد او بد زید ورتلو دی قد کان لکم بشک د ستاسو د پاره آیت نخا فی فئتین په دې دوو ډلو کې التقطا چې یو بل سره مخامخ شوي فئتن یو ډله تقاتلو جنگ کولو فئتن یوې ډلې تقاتلو جنگ کولو فی سبیل الله په لار د الله کې و اخرى دویمه ډله کافرتن کافره وه یرونهم چې لیدل د مسلمانانو هم کافرانو لره او دویمه معنا یرونا چې لیدل د کافرانو هم د مسلمانانو لره مثلیهم دو چند د خپل ځان نه رأی العین په ښکاره سترګو سره والله الله تعالی یؤید قوت ورکوي بنصره په خپل مدد سره من هغه چاته یشاء چې وغواړي ان فی ذلک بشک په دې کې لعبرة عبرت دی لأولی الابصار د کتونکو د پاره د سترګو والو د پاره ان الذين بشک ها کسان کفرو چې کافران دي لن تغنیا هرگز به پیدا ورنکی هرگز به کار رانشي عنهم د دوی اموالهم مالون د دوی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی من الله د الله د عذاب نه د خلاصولو شیئا د سسیز واولئک هم دا خلق تی وقود النار خشاک تور کدأب د دوی عادت پشان کدأب د دوی عادت آل فرعون پشان د عادت فرعونیانو والذین ها کسان من قبلهم چوڑان دیو د دوی نه یعنی قوم عاد او قوم ثمود کذبوا دی دروغ گنلیو بی آیاتنا زمون آیاتنا فاخذهم الله نؤنی والدوی لرا الله پاک پا عذاب سرا بذنوبهم د دوی د گناهونو د وجنا والله الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکون گیره قل اوای وتای پاک حبیبا للذین ها کسانو د کفروش کافران دی ستغلبون د جزردا چې تاسو مغلوب کړلی شئ وتحشرون او تاسو به راجمع کړلی شئ الی جهنم جهنم طرف ته وبئس المهاد او بد زید د ورتلو قد کان لکم بشک د ستاسو د پاره آیت نخا نشانی فی فئتین په دې دوو ډلو کې التقطا چې یو بل سره مخامخ شوي فئتن یو ډله تقاتلو جنګېدله جنګ کولو فی سبیل الله پلار د الله کې و اخرى دویم ډله کافرتن کافره وا یرونهم یرونا هغوی لیدل دوی لره مسلمانانو لیدل کافرانو لره او کافرانو لیدل مسلمانانو لره مثلیهم دو چند د ځان نه رأی العین په ښکاره سترګو سره والله الله تعالی یؤید قوت ورکوي بنصره په خپل مدد سره من هغه چاته یشاء چې وغواړي ان فی ذلک بشک په دې کې لعبرة عبرت لأولی الابصار د کتونکو د پاره د سترګو والو د پاره الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الہ العالمین زمون راضی شي الله زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي الہ العالمین د حاضر مجمع ټول ګناهونه معاف کړي الله مون ټول ته د قرآن فهم او د قرآن پوهه راکړي الله مون ټول په قرآن مجید باندې صحیح پوهه کړي الہ العالمین مون ټول ته په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین زمون خامخا راضي شي الله هغه پورې مون مرګ مراولې چې تر څو زمون راضي شوي نه الہ العالمین مون ډیر ګناهګار یو ډیر سیاکار یو الله ډیر خطاکار یو الہ العالمین ته زمونږ رب یې ته مهربانه یې الله د خپل رحم او د کرم په خاطر باندې زمونږ ټول ګناهونه معاف کا الہ العالمین زمونږ د ورځې او د شپې ګناهونه معاف کا الله زمونږ د سترګو د غوږونو ګناهونه معاف کا د بدن د هر یو اندام ګناه معاف کا الہ العالمین څومره بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ورکا الله څومره قرضداري د قرضونو نه اخلاص کا الله څومره پریشانه حالې پریشانه ختم کا څومره خلک بې اولاد دي الله پاک نیک او صالح اولاد ورته ورکا الہ العالمین څومره خلک بې کور دي الله پاک کورونه ورته ورکا الله د کوم خلکو رزق لاندې تنگ دي رزق کی فراخه کا الہ العالمین د څومره خلکو په زړونو کې څه قسمه الہ العالمین شرعي حاجتونه دي الله د خپل غیب خزانونه پوره کا
الہ العالمین زمون د ټولو جایز ارمانونه دی الہ العالمین په خپل قدرت او طاقت سره پوره او فرمایا. الہ العالمین باران د رحمت فقدر د حاجت ته اوبه په منګه وکړه. الله باران د رحمت فقدر د حاجت ته اوبه په منګه وکړه. الله باران د رحمت فقدر د حاجت ته اوبه په منګه وکړه. الہ العالمین زمون د ټولو مسلمانانو د عزتونو خیال وساته. الہ العالمین په زنانو مو د حیا او د عزت صادرونه راواچوه. الله مشرانو ته مو د عزت ژوند ورکا. الله کشرانو ته مو دینداري ژوند ورکا. الہ العالمین موږ له دعا د وختو چل ناراضي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت ته خیر د لپاره کوم دعاګانې غوښتي پوره پوری سبق زموږ نصیب کا. الله د کوم شرور نه امان غوښتي دا غینه امان راکا. مال جان محمود تانو تاثیرونو هسپتالونو جیلونو مقدمو کې سنونه بچ وساته. الله د خپل دین د غلبې لپاره استعمال کا. الله تر مرګ اخیری سلګي پورې زموږ د قران او د سنت خدمت واخله. الله موږ د دین خدمت واخله. الہ العالمین دنیا آخرت کې د کامیابو خوشالو عزتونو ژوند مونږ تراکا. الله دنیا آخرت کې د بی عزتۍ د بی پردګۍ د شرم د بی حیا د رسوۍ د ژوند مونږ ټول مسلمانان بچ وساته. الله خاتمهم بالخير او بالایمان کا. په وخت ځن کدن متزله په صدق سره په جبدا کلمه چالو کلا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه